الحمد لله كفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس. مخکنی نصیحتونو کې د نظر د حفاظت باره کې څه خبرې شوي وي. نن هم د نظر په باره کې یو څو اهمې خبرې کوو. د نظر حفاظت کول د ایمان حصه ده. نظر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی النظرة سهم، وی دا نظر غشی دی، مسموم پزارو ککړ شوی دی، من سهام ابلیس، دا غشو د شیطان نه. مقصد د روایت د الله د نبی دا دی کو نظر غلط استعمال کی نو دا د زارو ککړ شوی غشی دی، په دې باندې بستا بدن ته نقصان ورسیږي. چې کله نظر غلط استعمال شي نو د انسان په زړه کې خواهشات پیدا کیږي. چې کله خواهشات پیدا شي نو بیا انسان سوچونه کوي، فکرونه کوي. د درا پاڅېدل هم په سوچ باندې وي، د څملاستل هم په سوچ باندې وي. بیا دا وهمی شي. نن سبا ډېر خلک وایي ما ته د وهم بیماری ده. د هغې اصل وجه دا ده چې د نظر حفاظت نشته. علامه ابن کثیر رحمه الله تفسیر ابن کثیر کی ذکر کړي النظر سهم سم الى القلب. وی دا نظر دا یو غشی دی چې دا په زړه باندې د زهرو څه لګی، داغ لګی، یعنی زړه ته د زهرو اثر رسی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی العینان زناهما النظر. مسلم کی روایت دی. وی د سترګو بدکاری څه ده؟ نظر غلط استعمالول. یعنی د حدیث مقصد دا دی چې کله انسان نظر قصدن غلط استعمالی نو دا د سترګو بدکاری ده. عام مسلمانان منګ او تاسو دی کې اختیو یو خو ناګهانه نظر دی، اسلام کې هغه معاف دی. ځکه حدیث کې راځي علی رضی الله تعالی عنہ ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای، مشکات کې روایت دی، و یا علی لا تتبع النظر. وی علی نظر پسې کوه ما، النظرة پس د بل نظر نه. یعنی چې یو ځل دې په نظر ولګید نو بیا نظر ما پسې کوه چې د سر نه د پښو پورې بني آدم ته ګوري. فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. اول خود تمام دی خو ګوره په دویم ځل نظر په چا باندې قصدن لګول په دې باندې به د الله نیسي، د دې به الله تپوس کوي. جریر بن عبدالله بجلی رضی الله تعالی عنہ فرمائی وی د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه می تپوس وکړو د ناڅاپه د نظر په باره کې. وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل چې اسرف بصرک، نظر بیا واړوه. چې یو ځل د نظر ولګېدو نو بیا نظر ورپسې کوه ما. د دې نقصانات د حد نه بار دي. نو مسلمان له پکار دی چې د خپلو نظرونو حفاظت وکړي. او ناګهانه نظر په پردی زنانه باندې ولګي، یا انسان د موبایل استعمالی، یا بل داسې شیزه چې هغې کې تصاویر راځي د غیرو خلکو د زنانو، نو د هغې نه نظر اړول او هغې ته نه کتل او د هغې د کتلو قصد نه کول د هر مسلمان باندې فرض دي. کو چرته منګ او تاسو دا ونکو نو زمنګ او تاسو سترګې به په بدکارۍ کې اختی. لکه د الله نبی فرمای العینان زناهما النظر. د سترګو بدکاری څه ده؟ دا نظر غلط استعمالول. نو تمام مسلمانان لفکار دي چې د خپلو نظرونو حفاظت وکړي. الله دې د عمل کولو توفیق
په دې باندې موږ او تاسو لراکي.